الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو مړی ته به غسل څنګه ورکوي او د هغې سنت طریقه دا څه ده؟ د ټولو نه مخکې د اوبو انتظام پکار دی. هغه اوبو چې هغه تړمې وي، یعنی لږې غوندې ګرمې شوي وي، او بیا په هغه اوبو کې د بیرې پاڼې اچولې شوي وي. که چېرته د بیرې پاڼې نه وي نو په صابون باندې هم صفایي دا جایز ده. دغه اوبو په دغه اوبو باندې به غسل ورکوي. اوس د غسل مسنون طریقه څه ده؟ د ټول نه مخکې به چې په کومه تخته باندې دا مړی لامبولی شي، دغه تخته به 2-3 پیرې ووینځئ. چې کله دا ووینځلی شوه بیا به په دې باندې دا مړی کېږدئ او د نوم نه تر د پانډو پورې په ده باندې به داسې کپړه واچوئ چې هغه غټه وي، چې د ده دا ستر د ده د عورت دا خلکو ته ښکاره نه شي او د ده د پردې پوره خیال لا وساتلی شي. نو ده باندې به یو کپړه واچولی شي د نوم نه تر پانډو پورې، او د ده نه به بیا دا خپلې کپړې دا وباسئ. اوس تا چې کومې اوبه تیارې کړي دي د ده دپاره، هغه به دی به په ډډه باندې راواړوئ او د ښې طرف دا به ورله ړومبی ووینځئ. د ټول نه مخکې خو استنجا پکار ده چې دله استنجا وکړي، او پکار دا دي چې کله استنجا کوئ د استنجا نه مخکې دا مړی داسې رانیغول پکار دي، او د ده په دې خېټه باندې داسې لاس وال پکار دي، ځکه چې د ده په خېټه کې کم ګندګي وي چې هغه د ده نه ووځي. ځکه چې کله یو کس وفات شي نو د ده دا ټول اندامونه دا سوش شي، نو د دې وجې نه د ده نه دا ګندګي دا خارجېږي، وځي تېنه، نو دی به رانیغ کوي او د ده په دې خېټه باندې به داسې لاس راښ کوي چې د ده نه دا ګندګي وځي. بیا به ده ته استنجا وکوي، بیا به دغه شانتې دل اودس چاردام وکوي، لکه څنګه چې د مونځ دپاره یو سړی اودس چاردام کوي نو هغه شانتې اودس چاردام به وکوي. په خوله کې به ورله اوبه نه اچوئ، یو کپړه به راواخلي، هغه به لمده کړي او د ده د غاښونه دا خوله دا به بې پاک کړي. دغه شانتې دا پوزه به بیا به چې کله د ده اودس چاردام وشي بیا به دی په دې یو طرف راواړوئ او دا ښی طرف به ورله ړومبی ووینځئ. چې کله تاسو ښی طرف ووینځئ بیا به یې په دې بل طرف باندې راواړوئ، دا ګس طرف به ورله ووینځئ، په ده باندې به اوبه ورواړئ. چې کله دی د ده غسل وشي بیا به اخیره کې اوبو کې به کافور واچئ، او هغه کافور هغه اوبه په ده باندې داسې ونولئ چې د ده دا وجود دا تازه پروت وي، خرابېږي نه. چې کله دا وموشي بیا به کپړه راواخلئ یا تولیه به راواخلئ او د ده دا بدن دا به پرې وچ کړي، او د دغې نه بعد کې به بیا چې کومه ښایسته خوشبویي وي هغه به پرې ولګئ، او د دغې نه بعد به بیا چې تا د ده دپاره کوم کفن تیار کړی دی هغه کفن به ورته ور واچئ. دا د مړي د غسل هغه طریقه وه. هر یو کس له دا پکار دي چې دی د مړي د غسل طریقه دا یاده کړي، ځکه اکثر خلک هغې ته د غسل طریقه نه ورځي، او بیا کله یو ته وایي راشه ته غسل ورکه، کله بل ته وایي ته غسل ورکه. او ضروري خبره دا ده چې د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو د حیا او د عزت خیال وساتئ. بعضې خلک وایي پلانکې به راشي، پلانکې به غسل کې موجود وي، پلانکې به موجود وي، دا پلانکې ملګری به موجود وي. نه، د ده دا ستر دا عورت او د ده عزت دا په ځای باندې باقي وساته. دا خلکو ته مه وایه، بس چې د ده کوم نږدې رشته داران دي، کوم اقربا دي، زوی دی، پلار دی، دغه شانتې تره زوی دی، تره دی، هغې دې ورله غسل ورکړي.
او دغه د غسل لا طریقه ده. نو د هر یو انسان له دا پکار دي چې د غسل لا طریقه دا یاد کړي او نو دا ویډیو تاسو خپل هم د دې نه سبق حاصل کړئ او نور ملګرو ته مو ښایي. جزاکم الله احسن الجزا.